نن به تعارف وکم د دې سبات اصل مناسب د دې کتاب نامه د تقابلی ادیان سنمه دا دی لیکن کې ده حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہ مولانا استاد الحدیث ته جامع اشرفیہ لاہور کې ادیان دا جمع د دین دا ابدن موږ دین ستوي مذهب ستوي کتاب کې بوایو ان شاء الله خدل دې د ادیان او تقابل کې پدی تقابلی ادیان سره به موږ اول نمبر دا پیژنو یو مذهب به موږ راوالو مثلا بود مت موږ راواغستو د دې ټول حالات د بانی به وایو به ور دیو بنیادی قاعده راوالو به تعلیمات راوالو بیا به مذهب عمومي حالات وګورو نو موږ ته به دا پته ولګي چې دا مذهب آسماني دی که آسماني نه دی دا ربانی د حالاتو نه پته لګي دا مذهب قاعده او نظریاتو باندې اجمالی نظر چې سره واچي بیا پته لګي نو موږ باول نمبر دویم نمبر چې داره ته معلومه چې د آسماني نه دی خو بس قابل رد دی به مو موازنه وکړو تقابل به وکړو یاره د دې عقیده توحید کې دا عقیده د اسلام سره متضاد ده د اسلام دا عقیده ده د دې د رسالت په اور سره دا عقیده ده د اسلام دا عقیده تصور ورته غصب تعلیماتو کې به شو دویم نمبر کې چرته دا آسماني وو نو بیا برته دا پته لګي چې دا آسماني دین اوس ناسخ منسوخ دی که منسوخ نه دی دا موږ تر تقابل ادیان په ذریعہ سره پته لګي په دې موضوع مناسب پروفیسورانو لیکل کړي ډېر تفصیلی په دې باندې یو کتاب د 1100 صفحاتونو کم نشته ګرځول هم ګرانې دومره کتابونه د بوک سیلرو کې ملاوي ځان ته واخلې نو په دې کې اصل کې هغه بنیادی خبري ور کړی او کالجیان سکول والا په دې نه پوي تاسو علما ویلي نه نو دې مولانا یوسف صاحب ډېر په اسانه طریقې سره مختصر د علماو لپاره لیکل نو موږ دلته دردا مختصر کتاب دلته وایو چې طالب بیا زدام خلاصه کوم طالبان تر دې خلاصه ولي کومول دا په ټوله ګوټه کم به کتاب شروع په دې کې تقریبا 15-20 ادیان چې کوم دنیا کې شته هغه ټوله ذکر کړی دي هم په دې باندې سبق وایو ان شاء الله العزیز نن مغازو کو بسم الله الرحمن الرحیم موکلا کتاب تفصیل مو سبات به مقدمه وایو ان شاء الله ټیک ده بالمناسبه قادینه ته ولا غره وړي سره بس